نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم صدر مجلس زمونږ استاسو د دې محفل ښایسته او ښکلا زمونږ د بامبوخ یو ډېر دروند مشر حضرت مولانا جهانزیب صاحب دامت فیوزهم په دې محفل کې تشریف فرما د جمعیت علماء اسلام د تحصیل سلارزي مشران د دې یونین کونسل مشران د دې کلي ډېرو درنو مشرانو او د دې محلې سره تعلق لرونکو د الله په دین باندې مینو معززو مسلمانانو ځوانانو وروڼو، د نن زموږ او ستاسو دا ناسته دا سبا نابل ورځ د اتوار په ورځ باندې د ژوند په ګراوند باندې د سلارزو په سطح باندې د قبله اول مسجد اقصا بیت المقدس د ازادۍ او د حریت لپاره د یو عظیم جدوجهد او د یو عظیم سیاسي تحریک د تیارۍ په سلسله کې دا نننۍ غونډه منعقد شوې ده. تاسو د کلي د تنظیم د ملګرو انتهایی شکریه ادا کوم. تاسو د شرکت کوونکو یو جهان مننه او شکریه ادا کوم. محترم ورونو، ورځ لنډې دي، موږ به انشاءالله العزیز موږ او تاسو به جماعت کوو چې دلته دعا کله وشي او په خبره باندې به ځان پوهه کوو، په مقصد باندې به ځان پوهه کوو. دا دومره علما اهم کارونه یې پرېښي دي، دلته موږ له راغلي دي، نو چې آخر دوی څه پیغام د خپل ځان سره راوړی دی. وروڼو، دا وخت ستاسو په علم کې ده چې د فلسطین او د غزې مسلمانان هغوی د بارودو، د لوګو، د سروټکو، د بمونو، د شهادتونو، د زخمونو، د ظلمونو، د ستمونو د یو تک تور دور نه تېرېږي. چنګیز خان او هلاکو خان کو خبر شو، یقینا هغه به ووایي چې موږ خو ډېره ښېګړه کړې وه، ډېر رحمدله وو، او دا بنیامین نیتنیاهو دا خو د دې دور د چنګیز نه او د هلاکو نه او د هټلر نه او د دې دور د لویو ظالمانو د هغې ریکارډ دا دې بدبخته مات کو. امریکې په دوسری جنگ عظیم کې په جاپان باندې اټم بمې غورځولې. په پوره دوسری جنگ عظیم کې 20,000 کیلوګرامه بارودي مواد استعمال شوي او تیر صرف په یوه میاشت کې 30,000 کیلوګرام بارودي مواد د اسرائیلو په غزه باندې استعمال کړل. دا جنگ عظیم دی. یو طرف ته ټول عالمي کفر دی او بل طرف ته 2.5 میلیونه د 25 لاک د غزې هغه معصوم، هغه بېوسه، هغه بېکسه مسلمانان دي، د چا نه چې 4 واړو طرف ته تیر د یوې میاشتې راسې محاصره شوې ده. په هغې باندې اوبه بندې دي. د هغې د اوبو د سټوریج چې څومره سیسټم و، واټر ټینک شو، 50% اسرائیلو په بمونو باندې الوزولې. یوه میاشت چې په 2.5 لکو خلقو باندې ته اوبه بندې کړې، خلک د کربلا جاړي. راشئ وګورئ، دا یزیدي قوت به درته معلوم شي، د د اصل چهره به درته مخې ته ښکاره شي. په هغه 25 لاک مسلمانانو باندې په غزه کې د خوراک سکاک سپلایي د 4 واړو طرفونه
دا د اسرائیلو په محاصره کې دي، سپلایي پې بنده ده، بجلي پې بنده ده، بمباري چې پې کړې ده، نو لاشونه یې څه په ملبو کې لاندې خپل کورونه ورله د خوشحالۍ خواږه خواږه کورونه د هغې دپاره د قبر تورې تیارې ګرځېدلي دي او په ملبو کې هم دقه شانتې دفن شوي دي، نه یې څوک جنازې ته سم شوي دي، نه ورله چا کفن ورکړی دی، او چې دا کوم یې د ملبو نه راوباسلي دي په هغې کې صرف د ماشومانو تعداد دی 8000 پلس 8000 د امت مسلمه بچي په یوه میاشت کې اسرائیلو په خپل کیمیکل فاسفورس او بیالوجیکل بمونو سره سروټکي کړي دي، سوځولي دي، غوښې ټوکړې ټوکړې کړي دي. ټولې دنیا ته دا خبره واضحه ده. تاسو په سوشل میډیا د بچو هغه ژړاګانې اورئ، زه یې هم اورمه، تاسو د خپلو میندو خویندو هغه حالت زار اینئ، زه یې هم اینمه، دا ټوله دنیا یې ایني، خو هغه د خرو او د سپو د پیشوګانو او د مارغانو د حقوقو دپاره تنظیمونه چلونکي هغه چاړاګان دي، هغه کاڼه دي، هغه ړانده دي. تر اوسه پورې د هغې په زړه کې دا رحم رانغی. چرته دی هیومن رایټس کمیشن، چرته دی چایلډ پروټیکشن کمیشن، چرته دی ومن رایټس کمیشن؟ نن د 8000 بچو د هغې د غوښو ټوکړې دا د دیوالونو نه راغونډېږي، شاپرو کې بندېږي، او داسې داسې بچي چې د غزې په بمبارۍ کې یو پلار چې د کور نه بهر و او بمباري په شفا هسپتال باندې شوې وه، او هسپتال ته چې کله هغه راغی هسپتال لوټي لوټي پروت و، د هغې خپل بچي دغه له چې کله راورسېدلو هغې د هسپتال هغې حصې ته راورسېدلو نو بچی یې د شناخت قابل نه دی. مختلفې ټوکړې د اعضاو د انسان پرتې دي، چېرته لاس پروت دی، چېرته خپه پرته ده، چېرته سر پروت دی، او چېرته د وجود بله حصه پرته ده. نو د ده د بچي دته صرف او صرف یو لاس میلاو شو چې د یې شناخت د هغې پټې نه وکړو، د هغې پټۍ نه وکړو، کومه پټه چې هسپتال د ده د تعارف او د شناخت لپاره دته د زخمي په حیثیت ورچولې وه، نو هغه لاس یې راواخیستلو او میډیا والا ورته ولاړ دي، دی هغه لاس ښکلوي، ورسره دا وایي ظالمانو نو دا مخ خو به م ورله دومره روغ پرېښود چې مړونه مې ښکل کړی، خو نن د خپل بچي د ښکلولو دپاره پلار ته هلته مخ نه میلاویږي. هغه پلار هغه په مړونې د خپل بچي د دیدار نه محرومه دی. زما محترم ورونو، د امت مسلمه څه ذمهداري جوړېږي؟ د امت مسلمه څه مسؤلیت جوړېږي؟ آیا دا هغه امت نه دی چا باره کې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ستاسو مثال د ټول امت مسلمه دا د جسد واحد دی چې د انسان د وجود یو اندام په تکلیف کې وي نو شوګیره په ټول وجود باندې تیریږي، تکلیف په ټول وجود باندې تیریږي. چې د چا په غاښ باندې درد وي نو شپه چې روڼی نو ټول وجود ورسره شپه روڼی، چې د چا په وجود کې زخم وي نو ټمپریچر په ټول وجود کې تاو شوی وي او ټول وجود ته تکلیف وي او دردونه پې وي. نن چې هلته به مسلمان باندې تکلیف دی او دلته مسلمان په زړه کې احساس ونه کو، دی دې ویریږي په دې خبره باندې کیدای شي ایماني حیات مې د لاسه بایللی وي، کیدای شي ایمان مې ژوندی نه وي پاتې، خو پاتې وې نو چې څنګه د فلسطین هغه پلار په خپل بچي تړپاوېدلو زه به هم په خپل بچي تړپاوېدم. دا زما بچی دی، دا د دې امت بچی دی. هغه خو لا ښه دی چې لا دنیا ته خو راغلی و، داسې ماشومان پکې شته دی. یو ماشوم پکې په هسپتال کې د یوې زنانه چې هغه په بمبارۍ کې د ملبې د لاندې راغلې وه، مور مړه وه، نو د مور په ګېډه کې دننه د دې امت هغه ماشوم هم مړ و چې دا سترګې نه وې غړولې، لا دنیا ته نه دی راغلی. او ما د یو اسرائیلي فوجي د هغه په ټي شرټ باندې شاته ولیدل، لیکلي وو پې د پاسه 1 shoot 2 bodies. وی چې کله مسلمانان ولئ په ګڼه کې نو د نارینهو په ځای زنانه ولئ، او په زنانو کې هغه زنانه ته نشانه او شیش ورته برابروئ چې د کومې زنانه په ګېډه ماشوم وي چې ستاسو په یوه ګولۍ 2 مسلمانان سړېږي، چې ستاسو پې خرچه نه راځي. نن د هغوی دا جذبات دي. امریکا راغله
اسرائیل سره د یکجهتۍ اظهار وکړو نو څنګه یې وکړو د هغې فارن منسټر راځي او په پریس کانفرنس کې وایي being a foreign minister of USA now, being a Jewish, being a Zionist, وی زه د یو یهودي صهیوني په حیثیت دلته راغلی یم او زه د اسرائیلو سره د حمایت اظهار کوم خو په هغه کې دومره غیرت راپورته کېږي 57 اسلامي ملکونو حکمرانانو له نه وای پکار چې تللی وې او قبله اول مسجد اقصا کې په یو صف کې مانځه ته ودرېدلی وې او اسرائیلو ته پیغام ورکړی وې دا زما مسجد اقصا ده دا زما بیت المقدس دی دا زما قبله اول دی دا د آدم علیه السلام نه وروستو د نوح علیه السلام اولاد آباد کړی دی دا داود علیه السلام آباد کړی دی دا ابراهیم خلیل الله آباد کړی دی الخلیل ښار نن هم په فلسطین په خاوره باندې موجود دی دا سلیمان علیه السلام په جنت آباد کړی دی نن هم هیکل سلیماني دا د بیت المقدس د تعمیر حصه ده زما محترم ورونو دا خو هغه مسجد دی کوم مسجد ته چې د مونځ د وړاندې حکم د فرضیت د نازلېدلو نه وروستو 17 میاشتې امت مسلمه دوی بیت المقدس ته مخ کړی دی او مونځونه یې ورته کړي دي دا زموږ وړاندنۍ قبله ده دې ته قبله اول دا ورته ځکه ویل کېږي دا هغه ځای دی کوم ځای ته چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لیلة المعراج کې تشریف راوړی دی په دې خاوره باندې د مدینې جانان پاک قدمونه کېښودلي دي په دې مسجد اقصا کې یې ټولو انبیاو له امامت ورکړی دی په دې مسجد اقصا کې خپل براق تړلی دی د دې مسجد اقصا نه الله نبی علیه السلام اسمانونو ته بوتلی دی دې مسجد اقصا ته نبی علیه السلام واپس راغلی دی او واپسې بیا د دې ځای نه مکې مکرمې ته کړې ده د هغه مسجد اقصا دی چې کله د نبی علیه السلام مبارک په ژوند مبارک باندې دا د رومیانو صلیبیانو په لاس کې و د نبی علیه السلام د خپل ژوند اخرنۍ ارزو دا فرمایلې وه خو کله ژوندی پاتې شومه نو د فلسطین پاکه خاوره به د صلیبیانو د پلیت العرب دا د اسلام مرکز دی د دې مثال د مسجد دی لکه څنګه چې د مسجد د هغې په ګوټ کې بت نه ځایېږي بل دین پکې نه ځایېږي نو جزیرة العرب کې هم د اسلام نه علاوه د بل چا بالادستي نبی علیه السلام فرمایي دا په دې کې نه زه به په خپله باندې ځم د قبلې اول د چابیانو اخیستلو دپاره تشریف یې راوړی دی او هغه چابیانې د صلیبیانو نه د فتح نه وروستو دا یې امت مسلمه ته حواله کړي دي زما محترمو نن سبا د ځوانانو په ذهن کې یو ډېر لوی سوال دی او سوال دا دی مونږ پاکستان اسرائیل ولې نه تسلیموو اسرائیل یهودیان دي نو مونږ خو ډېر شی عیسایي ملکونه تسلیم کړي دي مونږ خو د هندوانو ملکونه تسلیم کړي دي مونږ خو د بتپرستو ملکونه تسلیم کړي دي یهودیان خو لا بیا هم ښه دي الله خو یو مني عیسایان خو لا بیا هم ښه دي الله خو یو مني مونږ خو دلته په ګاونډ کې چین تسلیم کړی دی او هغه خو اړو الله نه مني مونږ خو روس تسلیم کړی دی هغه خو د سره الله نه مني نو مونږ اسرائیل ولې نه تسلیمو یاد ساتئ نوجوانانو ورونو دا زمونږ د دې کمپین نه مقصد د دې عوامي آګاهۍ نه مقصد دا د امت مسلمه ځوانانو ته د دې سوال جواب په زړه کې ورکېښودل دي مونږ د اسرائیلو د تسلیمولو نه د دې وجې نه انکار نه کوو چې دا یهودیان دي د دې وجې نه ترې انکار نه کوو چې دا صهیونیان دي زه تاسو ته تاریخي پس منظر وایم مونږ د اسرائیلو د تسلیمولو نه انکار په دې راوستی دي او زما په قبله اول باندې آباد کړي دي تاریخ ولولو نو حضرت عبیده ابن ابي جراح چې کله فلسطین فتح کړلو عباسي دور اموي دور د مسلمانانو په ټولو خلافتونو کې دا فلسطین دا د مسلمانانو زیر قبضه و دا قبله اول د دې مسجد اقصا دا چابیانې دا د مسلمان په لاس باندې وي یو دور داسې راغی ډېر د خفګان دور و چې مسلمانانو په خپل منځ کې جنګونه شروع کړل په مصر کې فاطمي حکومت و په شام کې سلجوقي حکومت و خپل آپس کې د کشیدګۍ د وجې نه هغه فاطمي حکومت چې په هغې باندې د شیعو اثر رسوخ سوا و دا هغه په 11مه صدۍ کې هغوی راولګېدل او هغې صلیبیانو له دعوت ورکړو راشئ
مونږ به درسره مرسته وکړو او دا قبله اول د مسلمانانو نه واخلئ او په هغې باهمي اختلاف کې صلیبیان راولګېدل. د فاطمي حکومت د مصر په سپورټ باندې فلسطین د صلیبیانو د هغې لاس ته ورغی، خو هسې نه دی تللی او 1,000 مسلمانانو پې خپل سرونه شیندلي دي، الوتلی دی. او چې کله صلیبي جرنیل عیسایي سپاه سالار د مسجد اقصا چابیانې د مسلمان د اخري مسلمان د لاس نه اخلي، نو اس یې خپلو پنډو پنډو پورې د مسلمانانو په وینو کې ډوب ولاړ دی. مسلمانانو تر اخري سلګۍ پورې د مسجد اقصا تحفظ وکړو، خو چې کله د مسلمان د لاسه مسجد اقصا لاړ شو، سلطان نورالدین زنګي په هغه وخت کې په حرمینو باندې حاکم و، افواج یې راجمع کړل، ماله خوب نه راځي، مسجد اقصا باندې صلیب ولګېدلو، کروسیډ ته د پاسه راځوړل شولو، هلته صلیبیانو پې خپل مذهبي شناخت او علامت پې د پاسه ودرو. دلته په رسول الله مبارک امامت ورکړی دی. دا په زما قبله اول دی. زمونږ د 11 میاشتو منځونه چېرته لاړل زما محترم وروڼو، او دې دپاره یې منصوبه جوړه کړله. دنیا کې د هغه زندګي نه وه، د دنیا نه رخصت شو، سلطان صلاح الدین ایوبي راغی او د راتللو سره یې خپل فوجونه راجمع کړل او هغه 80 اټیکه وکړل په فلسطین باندې، 14 جنګونه وکړل چې هغه ډېر خطرناک جنګونه او په آخري جنګ باندې هغه فلسطین فتح کړو. صرف 88 کاله 1187 عیسوي کې بیا د مسلمانانو په لاس باندې مسجد اقصا راغی. بیا مسلمانان لاړل خپل جومات ته دننه شو او مونځ یې پکې شروع کړو، اذانونه پکې شروع شو. په تاریخ اسلام کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د 1187 عیسوي د هغې نه راواخله تر 1914 پورې، تر پهلي جنګ عظیم پورې پورا 8 صدۍ، تقریبا 800 کاله په دې باندې اسلام حاکم و. صلیب یې ترنه غورځولی و. دا د مسلمان قبله اول وه چې کله پهلي جنګ عظیم وشو او سلطنت عثمانیه هغه ټوکړې ټوکړې شوله، نو په فلسطین باندې هم سلطنت عثمانیه حاکم وه. هغه وخت کې د یهودیانو مشر راولګېدلو، انټرنیشنل زاینسټ موومنټ، د هغې سربراه او دته امر وکړو سلطان عبدالحمید الثاني ته چې مونږ د فلسطین کې د اوسانۍ لپاره ځای راکړه، مونږ به ستا د حکومت باجګزار یو، مونږ به ستا وفادار او تابعدار یو، صرف د کورونو جوړولو لپاره پکې راله ځای راکړه. او 2.5 میلیونه کرنسي د هغه وخت دا ورته په افر کې ورکړله. سلطان عبدالحمید الثاني ورته وایي وایي دا خو ډېره لویه خبره ده چې زه تاسو له د یو کور د جوړولو ځای درکړم. د ارض القدس د خاورې یوه ذره ما ته د دې دنیا د ټول مال دولت نه ډېره زیاته قیمتي ده چې په کوم ځای د رسول الله مبارک قدم لګېدلی دی، والله العظیم کو د ټولې دنیا په کرنسۍ باندې هغه خاوره ورکړمه. اعلان یې وکړو وایي زه به تر اخر وخته پورې دا فلسطین دا د مسلمانانو زیر نگین ساتمه. هغه وخت یهودیان راولګېدل او برطانوي حکومت ته اپروچ وکړو او په هغه وخت کې د برطانوي حکومت سکرټري خارجه بلفور راولګېدلو او د یهودیانو د مشر سره معاهده وکړله. فرانس ته یې وویل دا فلسطین ستا حصه کې رسېدلی دی، سلطنت عثمانیه کریش شو، ختم شو، دا به ته ماته حواله کې او په خپله باندې برطانوي حکومت د انټرنیشنل صهیوني تحریک د یهودیانو د مشر سره معاهده ولیکله. 10 لکه یهودیان چې کوم بچا کچا د هټلر د کرش کېدلو نه پاتې دي، هټلر به ډېر ګناهونه کړي، عیسایي و، د دنیا نه به په څه حال باندې تللی ځان یې په اخر کې شوټ کړی و، خو دا یو کار یې خو سم کړی دی. 15 لکه یهودیان دا ظالم او جابر قوم دا چې به په کوم ځای کې لیدو نو شوټ کوی او په اخره کې ورله بیا کپړې جدا کړلې وي، دوی به زیړې کپړې اغوندي، دوی ته به د تعلیم حق نه ورکوي، دوی زما سره غداري کړې ده. دا ډېر غدار قوم دی، دا ډېر منافق قوم دی. نو برطانوي حکومت دا منصوبه جوړه کړله چې په جرمني کې چې کوم پاتې، په اټلي کې چې کوم پاتې یهودیان دي، د هغوی سمیت به د برطانیې او د امریکې او د روس نه ټول یهودیان راولو او په فلسطین کې به یې آباد کړو. 1947 پورې
دا یهودیان به راوستل برطانیې به په خپلو جازونو کې په فلسطین کې آبادول 1948 کې د اقوام متحده د طرف نه وړاندې قرارداد پاس شو او هغه دا چې فلسطین به په دوو ټوکړو کې تقسیم کو په یو به د فلسطین حکومتي په بل به د اسرائیل حکومتي قائد اعظم محمد علي جناح په هغه وخت کې وویل چې پاکستان به چېرته اسرائیل په حیثیت د ریاست تسلیم نه کړي اذان کی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الوسيلة والفضيلة والدرجة الراشدة وبعث المقام هغه وخت کې قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان موقف ښکاره په ټولې دنیا ته وویل چې ارض فلسطین ارض الانبیاء دا د امت مسلمه امانت دی اسرائیل یو غاصب او یو جابر او یو قابض قوت دی د اسرائیل او د فلسطین په خاوره یو انچ حق نه رسیږي لہذا په حیثیت د ریاست چرته هم مسلمانان او پاکستان اسرائیل نشي تسلیمولی موږ د دې وجې د اسرائیل په حیثیت د ریاست نه تسلیمو دا زموږ شرعي ذمہداري هم ده دا زموږ سټیټ پالیسي هم ده هغه وخت د پاکستان په تکشین پاسپورټ باندې د پاسه لیکل شوي چې 198 ملکونو کې هر یو ملک ته ځې د پاکستان په پاسپورټ ورته سفر کولی شي اسرائیل ته نشي کولی ما سوای اسرائیل ځکه یې لیکلي اسرائیل ما لا سټیټ نه دی تسلیم کړی اسرائیل لا ما ریاست نه دی تسلیم کړی د برطانیې چې یهودیان دومره خوښ وو په لندن کې به ورله سټیټ ورکړی وو دنیا جزیرې ورسره غیر آبادې پرتې دي په هغې باندې به آباد کړي وو د امریکې چې دومره خوښ دي روغ بر اعظم امریکا ده په بل ځای کې به ورله چېرته سټیټ ورکړی وو رای وستل او د مسلمان په ځمکه باندې یې قابض کړل د مسلمان قبله اول یې ورته حواله کړله د مسلمان په سینه کې او په زړه کې دننه پې خنجر دا یې پې ورننه باسلو ټول امت اسلام دا په ډېر لوی امتحان کې دی زما محترم ورونو مسجد اقصی د فلسطینیانو نه دی دې ته 19 میاشتې فلسطینیانو نه مخ کړی دې ته امت مسلمه مخ کړی و په خپلو منځونو کې دا د امت مسلمه قبله اول ده او یاد ساتئ کو نن امت مسلمه په خپل قبله اول باندې ننګ خو نه کو یاد ولرئ نه دی د فلسطین او د مسجد اقصی جنګ د فلسطینیانو ته پرېښودلو هغه ورځ لرې نه ده الله دې نه کړي خو چې دا کفري افواج دوی په بیت الله باندې چړایي وکړي او بیا موږ وایو چې سعودیان پوه شه او کار یې پوه شه بیا موږ وایو مکې والا پوه شه او کار یې پوه شه نه الله د ټولو مسلمانانو یو دی رسول الله د ټولو مسلمانانو یو دی مسجد حرام او کعبة الله د ټولو مسلمانانو په شریکه ده مسجد نبوي د ټولو مسلمانانو په شریکه ده مسجد اقصی د ټولو مسلمانانو په شریکه ده دا مشترکه اساسه ده د امت اسلام مسجد اقصی د مسلمان ده دا د مسلمان وه دا به د مسلمان وي او که څوک دا مسجد اقصی
دا صرف او صرف فلسطین ته محدود کول غواړي او د دې نه عرب اسرائیل جنګ جوړول غواړي یا د دې نه علاقایي او د خطي یو تنازع جوړول غواړي هغه خلک د په کړاو غوږونو باندې واوري سلطان صلاح الدین ایوبي خو نن په مخ د ځمکه باندې نشته دی موږ به د امت په ځوانانو باندې محنت کوو او د قبلې اول سیاسي اخلاقي سفارتي معاشي او دفاعي په هر سطح باندې د دې ترجماني او د دې وکالت به ان شاء الله العزیز موږ کوو. جمعیت علما په ډېرو سختو حالاتو کې د فلسطین د ماشومانو په سر باندې د شفقت لاس کېښودلو. مولانا فضل الرحمن چې د حماس د مجاهد سره په قطر کې ودرېدو پکار دا و محمد بن سلمان اول د دنیا د تیلو د ټولو نه لوی ذخایر د سعودي عرب سره دي. پکار دا و مهاتیر محمد د ملایشیا نه اول ورغلی وی او د هغه سره لاس په لاسو کې ورګړی وی ځکه د دنیا ابرتی ہوئی معاشی قوت په اسلامي دنیا کې دا ملیشیا ده. پکار دا و ترک چې د دې ټولې دنیا 18 نمبر لوی دفاعي قوت دی او داود دی د خلافت عثمانیه او موږ او تاسو ته د ارتغل ډرامې جوړوي نو موږ وایو د ډرامو جوړولو په ځای باندې طیب اردوګان صاحب لاړ شه د خپل افواج ور ولېږه 1914 کې د فلسطین د مسجد اقصا نه ستا فوجونه روباسلي وو لاړ شه خپل فوجونه هلته ودروه ډرامونه څه جوړېږي د ابو عبیده ملګرتیا وکړه. کینیډا راولګېدله او بله ورځ اعلان وکړو چې د اسرائیلو سره مې ټولې دفاعي معاهدې کینسل کړلې نور اسلحه نه ورکوم ځکه دا به ماشومان ولي او په ترکو کې لا دا غیرت نه دی راپورته شوی. نن چې د اسرائیلو ټینکونه په غزه چړایي کوي نن چې د اسرائیلو جیټ طیارې په غزه بمباري کوي پته یې درته شته دی د تیلو سپلای ورته څوک کوي دا ورته ترکي کوي. څومره افسوس دی د مسلمان ملک په تیلو باندې زما بچی وژل کېږي زما توسرې سر تورېږي. زما محترم ورونو پکار دا وه عارف علوي صاحب ته به تللی وې انوار الحق کاکړ صاحب پښتنو دپاره به ډېر نران یې معمولي غوندې خفګان درنه په زړه کې راشي بیا د ټول عمر هغه ښېګڼې ورته په سیند باندې راوکئ لاړ شئ تکړه شئ د پاکستان د بهترین فوج دا د پاکستان د غوري او ابدالي او غزنوي میزایل د کومې ښې ورځې دپاره موږ کېښودلي دي چې تاسو ویلي دي وایي دا بین البر اعظمي میزایل دي بیلاسټک میزایل دي نو د یو بر اعظم نه چې ته په بل بر اعظم ولې نو د انډیا نه وروستو د پاکستان د ټولو نه لوی دشمن اسرائیل دی. اوس چې په دې وخت کې تا غزنوي او ابدالي او غوري میزایل چک نه کو هسې موږ ته مه وایه چې موږ ډېره کامیابه تجربه وکړله د دې ځای نه ورخلاص کړې پته نه لګي چې دریاب پرې ولګي او که نه چېرته شګې پرې د پاسه وولې هلو به دې پته ولګي چې د تل ابیب په طرف باندې یو غوري ورخلاص کړې. نن د شهاب الدین غوري روح درنه سوال کوي ما ته منسوب میزایل هغه د بیت المقدس دپاره تا په کار رانه وستلو کوم وخت کې چې هغه د فلسطین مظلوم مسلمانان ټولې دنیا تنها پرېښودل. رونو یاد ساتئ څلور قسمه امداد په موږ باندې د فلسطین د مسلمانانو فرض دی. دا خبره کوم بیا خلاصوم انشاء الله العزیز 4 بجې جمع د هغې له به ځان رسو که خیري د ټولو نه اول په اسلامي ریاستونو باندې دا فرض وه چې دوی خپل فوجونه لېږلی وی او هلته یې د اسرائیلي داغی جنگجو او داغی دهشتگردو خلاف د مجاهدین حماس مرسته یې کړی وی خو 57 اسلامي ملکونه هغه په دې امتحان کې ناکام شو. یو اسلامي ملک نشته دی هغه ضریبانان یوازې لګیا دي. مولانا فضل الرحمن صاحب تا د 57 اسلامي حکمرانانو نه نمبر وړلو تا د 57 اسلامي ملکونو د جرنیلانو نه نمبر وړو چې کله هغه ماشوم بچی چې د ملبې نه په غزه کې روباسي او د لاندې دوه خپې ترېنه کټ دي نو دته یې کیمره نیسلې ده نو دی وایي سألک الله فی الجنه دې مسلمانانو زه خو هسې اوس جنت ته روان یم که نه ماشوم یې بیا شهید کېږم د جنت کې خو به الله سره ملاوېږم که نه نو وایي سأخبر الله بکل شیء زه به الله ته دا ټول حالونه وایم چې دې خلکو مونږ یوازې او تنې تنها پرېښودلي وو نو د محشر په میدان کې به د دې 8,000 ماشومانو بچو لاس وي
او د 57 اسلامي ملکونو د حکمرانانو به ګریوان د رسول الله مبارک دوران دی ورته ګیله کوي خدایا دا زموږ نبی ولاړ دی الله دې حاکمانو موږ ته تنها پرېښودل نو چې هېچا د هغې ماشومانو په سر د شفقت لاس کې نه ښودلو موږ د هغې ریاستي امداد نه شو کولی نو مولانا فضل الرحمن صاحب لاړ شو او د هغې په سر د شفقت لاس کې خود د هغې ماشومانو بچو او د مجاهدین حماس د مرستې اعلان یې وکړو ورونو دویم تعاون موږ دا کولی شو چې هغوی اپیل وکړو موږ له پیسې راولېږئ مدد راولېږئ الحمدلله د ټول پاکستان نه د عرب روپونه سوا مقدار کې او د بنیر غوندې غریبې ضلعې نه پکې 1 کروڑ روپۍ الحمدلله موږ د دې ځای نه تاسو مسلمانانو راغونډې کړلې موږ ورولېږلې سلارزو خاورې ته سلام پیش کوم د هغې خپل غربت باوجود یې 10 لاک روپو خطیر رقم دا یې د غزې د هغې ماشومانو بچو دپاره د دې ځای نه ګفټ ورولېږلو او زه دا یو خبره کوم ورونو کو نن د هغې زخمي په زخم باندې زما او ستا په پیسو مرهم پټۍ ولګي کېدای شي د ټول عمل ګناهونه د ټول عمر ګناهونه الله زموږ په دې یو عمل باندې ووهي کېدای شي دا وخت کې اگر ډېر لوی د تکلیف په حالت کې وي موږ په دې فخر کوو الحمدلله خو هغوی زموږ نه دویمه مرسته درېیمه مرسته دا غوښتلې ده چې د اسرائیلي پراډکټس د هغې بایکاټ وکړي دا خو موږ کولی شو مکډونل کې به خوراک نه کوو که نه موږ به د هغې مصنوعات نه خورو موږ به د هغې مصنوعات نه څکو ولې زما او ستا د جیبه چې کومه پیسه لاړه شي او اسرائیل پې بم جوړ کړي زما بچی پې ولي دا داسې نه لګي چې زه او تا خپل بچی په خپله باندې په اسرائیلو باندې مړ شو په دې کې خو راسره لوظ کوئ که نه انشاءالله جزاکم الله دکانداران هم او عام وروڼه او څلورمه خبره او اخرنۍ خبره هغه ده چې موږ د هغې سیاسي حمایت وکړو موږ د هغې سفارتي حمایت وکړو موږ د هغې اخلاقي حمایت وکړو زموږ د پاکستان د زرهاو خلکو را اجتماعګانې چې د غزې مسلمانان کېږي بیګاوم په لاړکانه کې په لکونو باندې مسلمانان راجمع شوي وو د جمعیت علما د سوري د لاندې او د حماس د مجاهدینو نماینده ورته خطاب کو براه راست په غزه کې زموږ د پاکستان دا اجتماعات هغه خلک ګوري او پاکستان خلکو ته دعا کوي